عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منورې ته تشریف راوړ او د خلکو ته پته ولګېده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې طرف ته هجرت کوي. ټول خلک د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملاقات لره ووتل، بالکل راغوټه شو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې. نبی علیه السلام دیدار دپاره ټول خلک وایي په دغه کسانو کې یو زمم هغه د اهل کتاب و عالم و تورات او د انجیل او د دې کتابونو عالم و. وایي زه ګورم چې د آخرني پیغمبر علامات په دغه پیغمبر کې شته دی که نشته دی، په دغه انسان کې شته دی که نشته، چې نبوت دعوی کړې ده. لاړه عبدالله ابن سلام رضی الله فرمایي وایي چې زما په لومبی نظر پرېوته عرفت ان وجهه لیس بوجه کذاب، وایي ما ولیده چې دا مخ د دروغجن انسان مخ نه دی، دروغجن انسان مخ نه. او بیا چې کله جبه مبارک او حضور نبی علیه الصلاۃ والسلام اهل مدینه او ته خطاب وکړ، لومبۍ خبرې لومبي کلمات چې نبی علیه السلام په خپله جبه مبارکه باندې ادا کړل، شروع د خبرې د دې نه وکړه یا ایها الناس افشوا السلام، او خلکو سلام عام کوي. نبی علیه السلام لومبۍ خبره، او خلکو سلام عام کوي. سلام دا خو د سلامتیا پیغام دی، د محبت پیغام دی. په دغه سلام سره په معاشره کې به مینه محبت خور شي، مینه محبت به خلکو پیدا شي. سلام عام کوي. او بیا ورته واطعموا الطعام، خلکو باندې ډوډۍ خوروئ، خلکو باندې ډوډۍ خوروئ. په دې سره مینه محبت پیدا کېږي. وصلوا الارحام، او رشتې پالئ، رشتې مه کټ کوئ، تعلق مه کټ کوئ یو بل سره، مینه محبت یو بل سره. هر خبره کې د امن او د محبت پیغام ورکوي نبی علیه السلام. اتفاق، اتحاد، مینه، محبت. او بیا څلورم حکم دا بیانوي وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې راپاسئ مونځ کوئ چې خلک ودئ، تهجد مونځ له راپاسئ، تهجد مونځ کوئ. په دې باندې هم رب خوشحالېږي ډېر. نو وګورئ نبي علیه الصلاۃ والسلام د څلورو امورو حکم وکړو. څلور امور، یو سلام عام کوي، او اطعموا الطعام، خلکو باندې ډوډۍ خوروئ، وصلوا الارحام، رشتہ پالئ، رشتہ مه کټ کوئ، صله رحمي کوئ. د دې درې واړو تعلق اخلاقیاتو سره دی، درې واړو تعلق اخلاقیاتو سره. آخرنه څلورم وصلوا باللیل والناس نیام، دې تعلق عباداتو سره. ګوره د دریو خبرو د دې نه د ښو اخلاقو اهمیت معلومیږي په شریعت کې، چې د دریو څلور خبرې بیان کړي او د دریو خبرو تعلق سره اخلاقیاتو سره. اخلاقیاتو باندې څومره زور ورکوي. او څلورمه خبره صرف د عباداتو ذکر کوي، څلورمه او یو خبره. د دې نه پته لګي چې په دین اسلام کې په شریعت کې د ښو اخلاقو مقام او اهمیت څومره دی، او په دې کې موږ بالکل صفر یو، بالکل صفر. د سره موږ دې غورم نه دی کړی. نبی علیه السلام او شریعت چې کوم اخلاق ښوولي دي هغه ما کې شته او که نشته دی. د مونځ روژې د دې څیزونو اهتمام خو موږ کوو، د ذکر فکر اهتمام، ما دومره ذکر وکړه، ما دومره وکړه، دومره وکړه. په دې جواب باندې د خلکو زړونه دې څومره زخمي کړي دي نن. خپل ذکر فکر او د قرآن د تلاوت او د مونځونو دغه خو کوو که تاسو. خو ما نن د څومره مؤمنانو حق تلفي کړې ده، څومره خلکو زړونو ته ما تکلیف رسولی دی. د دې موږ ځان سره محاسبه نه ده کړې. حالانکه په دین اسلام کې د ښو اخلاقو اهمیت د ټولو نه زیات